أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اوس دې ځای کې انواع البر نه دویمه مسله چې دی نو هغه دویم حکم ذکر کوي. مخکې څنګه تیر شولو چې الله جل جلاله وایي چې صرف د قبیلې تحویل دا نیکي نه ده، نیکي ډېر شي چې دی نو هغه کارونه دي دغه تاسو کوئ. نو یو د هغې کې د قصاص حکم د هغه تیر شولو. اوس دویم حکم د نیکۍ الله پاک ذکر کوي، د هغې ته ویلی کېږي وصیت. وصیت چې دی نو هغه څه ته ویلی کېږي؟ نو وایي وصیت هر چاته خیر خبره کول، د خیر یو حکم کول دې ته وصیت ویلی کېږي، که په ژوندانه وي او که د مرګ نه وروسته. عرف کې او اصطلاح کې چې کوم وصیت ویلی کېږي، نو عرف کې چې کوم اصطلاح وصیت دی نو هغې ته ویلی کېږي چې هي تملیک مضاف الی ما بعد الموت. دا یو سړی چې دی نو هغه د مرګ نه وروستو د څه شي مالک جوړول، دی ته وصیت چې دی نو هغه ویلی کېږي. خلک وایي ما ته یې وصیت کړی دی، نو د هغه دغې ته وصیت ویلی کېږي. د مرګ نه وروستو چې څوک وایي چې زما د دې مال نه دومره حصه چې دی نو پلانکي له به ورکړي. اوس د دې وصیت درې صورتونه، یو چې کومې پورې میراث نه و راغلی، د میراث حکم چې دی نو الله پاک دا نه و رالیږلی، نو په هغه وخت کې د وصیت چې نو دا وصیت کول دا په فرض ولو. نو چاله چې مرګ راتلو د هغه به د دغې مرګ نه مخکې چې نو هغه وصیت وکړو چې زما په مال کې د پلانکي به دومره حصه د پلانکي به دومره حصه د مور به دوره پلار به دوره د الواد به دوره خویندو به دوره رونو به دوره د دې هر یو کس چې نو هغه به دا تذکره به وکړه دله به دوره دوره دی ورکړي. بیا چې کله آیات میراث سورت نساء سپاره نمبر 4 آیات نمبر 7 دا نازل شولو، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. دا آیات چې کله نازل شو نو د دې د آیات د نزول سره د وصیت دا یو حکم چې دی نو هغه د ورثاو په باره کې چې کوم وصیت کېږي دا حکم چې نو هغه منسوخ شو. د دغه سپاره مخې ته چې نو هغه په دویمه رکوع کې د سورت نساء دویمه رکوع کې الله جل جلاله به د دې ټولو کسانو چې نو هغه څه چلو کو حصې وښودلې. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. دغه شانت چې نو د مور پلار د پاره د ښځې د پاره اولاد د پاره نو دا حصې هم بیا الله پاک د هغې تعیین چې دی نو هغه کړو د ته به دا حصې میلاویږي. نو دا وصیت دا یو حکم چې نو هغه بیا منسوخ شولو. دویم وصیت هغه فرض واجب اوس هم دی، هغه دا دی چې چا باندې چې دی نو هغه د چا حق پاتې وي. اوس به یو سړی باندې د چا قرضه ده دغه شانتې یا نور حقوق واجبه دي، یا د ته پته چې په یو ځای کې چې نو هغه د مرګ نه وروستو کم رسم رواجونه چې نو هغه غلط کېږي، نو په دې کس باندې وصیت بیا فرض دی چې دی هلته وصیت وکړي چې زما باندې د پلانکي او د پلانکي چې نو هغه دا د حقونه دي دا به تاسو ادا کړئ، او دغه شانتې زما د مرګ نه وروستو تاسو په دین اسلام باندې چې نو هغه چلیږئ، د الله د پیغمبر چې نو هغه حکمونه او طریقې به منئ، خلاف شرع کارونه چې دی نو هغه به نه کوئ. سنن ابو داود کې او سنن ترمذی کې چې نو هغه دواړو کې روایت راځي، حدیث مبارکه مفهوم دا دی. الله پیغمبر فرمایي
وی مسلمان د پاره دا حق نه دی چې په ده باندې 2 شپې یا 3 شپې دا چې دی نو هغه تېرې شي او دې ځان سره وصیت چې دی نو هغه ونه لیکي. یعنې ګویا خپل وصیت دا به د مخکې نه چې دی نو هغه به لیکي، وصیت به لیکي چې وګوره دا کارونه چا چې حقوق نو بیا لازم دي، او که دغه نه نو بیا کوم ځای کې رسم رواج نو د هغې به بیا وصیت لیکي چې دا کارونه به نه کوي. دریم صورت د وصیت چې دی نو هغه عام دی چې هغه مستحب او مباح نه عام سړی کولی شي. هغه دا دی چې سړی په خپل مال کې د هغې کسانو دپاره چې دی نو هغه وصیت وکړي چې هغه شرعا د هغوی چې نو په میراث کې حصه نه لري. کوم کسانو چې شرعا په میراث کې حصه نه رسي د دغې کسانو دپاره چې دی نو هغه وصیت کول نو دا اوس هم چې دی نو هغه مستحب دی. اوس چې کوم دغه وصیت چې دی نو هغه کولی شي نو د دې وصیت دا په سوره مال کې کولی شي. نو دا وصیت چې دی نو هغه په ثلث مال کې کولی شي. ثلث مال مقصد دا دی لکه مثال په طور کې یو سړی مري او د ده سره 3 لک روپۍ دي، نو اوس په دې 3 لک روپو کې دی چې دی نو هغه د 1 لک روپو وصیت کولی شي، د 1 لک روپو نه ماسوا د وصیت نشي کولی. اوس که د 1 لک نه ماسوا وصیت وکړلو نو په دغه ساعت کې دی ګناهګار دی، دی به نه کوي. ها که د ده ورثه دله اجازت ورکړي د هغوی چې او د ثلث نه سیوا هم تو وصیت کولی شي نو دی بیا وصیت کولی شي. دویم د وارث دپاره وصیت چې دی نو هغه شته او که نه، وارث دپاره وصیت کولی شي که نه شي کولی. الله پیغمبر چې نو حدیث مبارکه دی او بیا په حجة الوداع کې نبی علیه الصلاة والسلام سو د پاسه د 1 لک صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین مجمع او په هغې کې بیا د حدیث مبارکه چې نو وفرمیلو لا وصیت لوارث. الله رب العزت د هر ذی حق چې دی نو هغه حق متعین کړلو. لا وصیت لوارث د وارث دپاره وصیت چې دی نو هغه نشتی. چې کوم سړی ته میراث کې د وراثت په طور باندې حصه میلایږي د ده دپاره به چې دی نو هغه وصیت نه کوي. که دې وصیت وکړو ګنهګارېږي پې. دویمه د هغې د دغې وصیت نقصان دویم چې دی نو هغه دا کېږي چې په دغې بچو کې په دغې اولاد کې بیا چې دی نو هغه څه کېږي جنګونه اختلاف دا چې نو هغه پیدا شي. ولې د ده به میراث هم میلایږي او د میراث نه ماسوا ورته اضافي هم میلاو شو نو بیا به دوی دغه د یو بل نه چې نو هغه به د اخیستو کوشش کوي او په هغې باندې بیا جنګ جګړې او خفګانونه چې نو هغه راځي. ها البته که د یو وارث دپاره مثال په طور کې د مور پلار خدمت ډېر کړی دی یا د هغوی هسې خوشحاله ول ډېر زیات او په دغه دوران کې مور پلار د هغه دپاره د یو اضافي شیز چې نو هغه وصیت کولو او دی په دغه وخت کې په دغه وصیت باندې خوشاله ول باقي ورثه څومره چې وارثان ول دا ټول وارثان په دې خوشاله ول چې او دته د دا وصیت وشي نو بیا په دغه صورت کې دغه وصیت چې دی نو هغه جایز دی. دغه صورت کې بیا وصیت کول دا ولا جایز دی، خو بهتره چې نو هغه دا چې په دغه وارث دپاره وصیت چې دی نو هغه ونه شي. نو دلته الله جل جلاله هم د دغه وصیت متعلق چې نو هغه تذکره کوي. بیا دغه شانتي د حضور علیه الصلاة والسلام چې نو هغه خال حدیث مبارکه کې راځي د ابو داود حدیث نه مفهوم دا دی نبی علیه الصلاة والسلام خال چې نو هغه کسران هغه د شانتوی د الله رسول زه د خپل د پلان کې زوی د پاره چې نو هغه دا وصیت کو. غالبا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه واقع ده. نبی علیه الصلاة والسلام ایستا دینه ما سوا نور اولاد شته وی او وی تا د هغوی د پاره دا وصیت کړی دی وی نه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته یې سیمه کړه بیا چې کې د ټولو دپاره وصیت او چې نه کې نو د یو کس دپاره هم وصیت مه کوه. بل حدیث مبارکه کې راځي د ابو داود روایت دی هغه هم مفهوم دا دی الله پیغمبر فرمایي یو سړی چې دی نو هغه یو ښځه 50 کاله چې دی نو هغه عبادت وکړي خو چې کله بیا د مرګ وخت راشي نو دی هغه خپل ټول عبادت چې دی نو هغه ضایع کړي دی بیا ناجایز چې نو هغه وصیتونه وکړي. نو چې کله دی بیا ناجایز وصیت چې دی نو هغه وکړي نو د دغه ناجایز وصیت په وجه باندې د ده نه وروسته چې دی نو هغه دی د ګناه دروازه کولا وکړي نو په دې وجه د دغه شته عبادت چې دی نو هغه ضایع شي. نو دې وجه نه الله جل جلاله الله پیغمبر دی فرمایل چې تاسو چې نو هغه وصیت دغه د شریعت په دایره کې دننه کولی شي د شریعت د دایرې نه بهر چې دی نو هغه وصیت دا نشي کولی.
نو ځکه الله جل جلاله وایي کتب علیکم پرز کړی شوی دی په تاسو باندې چې دی نو هغه اذا حضر احدکم الموت کله چې یو کس له راشي چې دی نو هغه مرګ تاسو کې ان ترک خیرا الوصیت که چېرې پرېږدي هغه خیر چې نو هغه دلته په معنا د مال سره دی مال نو دی به وصیت کې د مور پلار دپاره د رشته دارانو دپاره او دا وصیت لازم دی په متقیانو خو مونږ ووی دا حکم بیا چې نو هغه منسوخ شوی دی مخکې په آیات میراث سره الله وی فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونهم وز دلته کې یو سړی چې نو هغه وصیت وکړي او بیا موسی چاته چې کم وصیت یې کړی دی اوس دغه موسی له یا کم کسان ورچې نو ګواهان په هغه وخت کې او دی بیا دغه وصیت کې چې نو هغه ایرا پیری کوي دی دغه وصیت چې نو هغه بیا غلطی ناجیز کوي نو الله جل جلاله وایي د دغه وصیت کې بیا د کمی زیاتې ګناه دا بچنه په دغه کسانو کم کسان چې پاغه کې سکه بدلون راولي ان الله سميع عليم بشک الله پاک چې نو هغه اوریدونکو علیم او پوه دی اوس الله رب العزت خپل د صفات دا ولې ذکر کړل نو الله پاک خپل د صفات دیو جن ذکر کړل چې ګوره ته چې دا وصیت کې کم بدلون راولي نو الله سميع دی سن ډیر اوریدونکو دی الله چې نو هغه د وصیت چې د کولو الله پاک اوریدل دی علیم الله په خپوه دی چې د چې نو هغه وصیت څنګه کړو او وستي چې نو هغه په کم غرض او په کم مخصوص سره چې نو هغه بدلی فمن خاف من موسن جنفا او اسما کچرته تو چې نو الله به وي کچرته څوک یریږي د موسن د وصیت کون کې نه جنفن د طرفداري چې د یو طرف ته چې نو هغه مایل شي او اسما یا د ګناه فاصلح بینهم او د هغوی په منځ کې اصلاح وکړه فلا اسم علیه په دغه کس باندې بیا ګناه چې دی نو هغه په دغه ګواه په دغه کس باندې چې کم کس وصیت نافذ کوي په دغه ګناه نشته ما دوستو لکه د اوس مثال په تور کې د یو وارث لپاره چې نو هغه اضافي حصہ ورکوي او دی ورته وی چې ګوره د شریعت کې من راغلی دا مکو دینه بستا په بچو کې توړ پوړ پیدا شي دینه بچنه نو هغه نقصان وشي یا د سړی چې نو هغه د ګناه وصیت وکي مثال په تور کې د چې نو هغه وصیت وکي زما د مرګ نه اورسته په ما پسې دومره خیراتونه کوي ما پسې بچنه نو هغه صابونونه تقسیموي ما پسې بچنه نو هغه الوا تقسیموي ما پسې بچنه نو هغه دا شی کوي دا به کوي مخکې بچنه هغه کېدل اکثر نو بیا په دغه صورت کې دا سړی چې نو گواه چا د چې وصیت کوي دغه وصیت کم کسته چې کولای کېږي نو وای دا سړی بیا د چې نو دا خبره کولای شي چې دی وصیت کې خپل بدلون راوله دا وصیت چې نو هغه ستا ښه نه دی دا ناجایز دی ولی دا د ګناه دی او د ګناه نه چې نو یو سړی منع کول دا د مسلمان شیوه او دا د مسلمان فریضه ده نو دی به دغه منع کوي اوس که دغه نه دی منع کړلو او داغه دا خبر ومني نو فلا اسم علی په دې صورت کې په د باندې ګناه نشته ځکه د خیر خبره چې نو هغه کړی ده نه چې نو هغه د شر ان الله غفور رحیم یقینا الله پاک چې نو هغه بخون کې او مهربان دی الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي کتب علیکم فرض کړی شوی دی په تاسو باندې اذا حضر هر کله چې راشي حاضر شي احدکم الموت تاسو کې یو کس ته مرګ ان ترکا کچری پریک دی هغه خیرن سمال نو سپی پرز دی الوصیت نو وصیت چې نو کې للوالدین د مور پلار د پاره والاقربین د خپلوانو د پاره بالمعروف په ښه طریقه دستور مطابق حقا علی المتقین لازم دی په متقیان پرهیزګارانو باندې فمن بدله بس څوک چې بدل کړي هغه وصیت بعد ما سمعه ورسته د هغې نه چې اورېدوی فانما اسمه نو بېشکه د هغې ګناه یعنې د دغې بدلول علی الذین پای کسانو دی یبدلونه کم چې بدلوي هغه ان الله بېشکه الله پاک سمیع اورېدونکی علیم پوهه دی فمن خافا پس څوک چې ویریږي من موسن د وصیت کوونکي نه جنفن د یو طرف ته د مایله کېدو د طرفدارۍ او اسمن یا د ګناه فاصلح پس صلح دې راولي بینهم د هغوی په منځ کې فلا اسم علی نو نشته څه ګناه په هغه باندې ان الله بېشکه الله پاک غفور بخونکی رحیم مهربانه دی